ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف عاهاتنا واقض حاجاتنا وأد ديوننا وكن لنا معينا وظهيرا. یا اللہ زمانگ طول خاتمہ بالخیر و بالایمان کے. اللہ زمانگ قید پہ اسلام مضبوط کے. یا اللہ دا ختم شریف قبول و منظور کے. زمانگ طول مومنان و مسلمانان و منزل قبول کے. اللہ آئندہ کی صحیح عبادت توفیق لرا کے. یا اللہ زمانگ مشکلات حل کے. یا اللہ زمانگ حاجتوں پورا کے. اللہ زمانگ طول ناراضی شے. اللہ زمانگ طول دوار جہان و خیر و خوشحالہ نصیب کے. اللہ اورونا دوستان چھ مشکلاتوں کی گرد مشکلاتوں نے اباس چھ پریشان دی رب کریم پریشانہ ختم کے. اللہ زمانگ طول حاجتوں تا معلوم نہیں. یا اللہ زمانگ حاجتوں پورا کے. اللہ سوک بے اولاد دی اولاد والا ورکے. اللہ سوک بے روزگار دی روزگار والا ورکے. یا اللہ سوک بے کور دی کورنا والا ورکے. اللہ سوک بے طلب دی طلب کے واچوے. اللہ زمانگ طول حافظ و ناصر شے. زمانگ طول یا اللہ معین و مددگار شے. یا اللہ زمانگ ملک حافظ و ناصر شے. زمانگ ملک امداد و فرمائے. یا اللہ زمانگ نے یا اللہ تعالی ہر قسم فتنی پور تکے. اور رب کریم یا اللہ زمانگ ملک ارزانی و خوشحالی سوکالی راولے. اللہ لسالکین و طول مرادون پورا کے. شریعت سر موافق سمر حاجتوں نے چلی اول پورا کے. اللہ سوک خدمت کے خدمت قبول کے. سوک محبت ساتھی محبت قبول کے. سوک شرکت کے شرکت قبول کے. اللہ دا طول و ناصرین و رب کریم یا اللہ طور سر امدادو کے. اور طول ناصرین منصورین و گردوے. طول خادمان مخدومان و گردوے. طول محبین محبوبان و گردوے. طول سالکین یا اللہ کمال درجے تو رسوے. طول طالبان عالمان کے یا اللہ. طول عالمان عاملان کے یا اللہ. طول عاملان مخلصان کے یا اللہ. چار روزگار بھی برکت ور کے یا اللہ. زمینداری بھی دکانداری و ملازمت بھی یا اللہ برکت ور کے یا اللہ. یا اللہ نو مسافر و حافظ و ناصر شے. یا اللہ دا طول مسافر و معین و مددگار شے. زمانگ دا دعا پتا مجھ سمرم خلق دی طول خوشحال کے. کمنگا تای دا دعا ویلی دی کمنگ ورطا ویلی دی. یا زمانگ دا دعا پتا مدی دا طول جولو کی خیر واچوے. یا اللہ سوک امداد کی خانقاہ سرا مدرسی سرا طور سر امدادو کے. اللہ دا مسجد رب کریم پورا کے. او یا اللہ تعمیر سر تو رسول کے. او یا اللہ پا امان و باندے آباد کے. اللہ سمر و محو چا حوائد دی دا مدارس و مساجد و مدارس و خانقاہونو دا غیب و دا خزانوں نے پورا کے. یا اللہ دا اختیاج نمونگا بچو ساتے. دا اختیاج عن الناس نمونگا بچو ساتے. یا اللہ دا اختیاج عن الناس نمونگا بچو ساتے. یا اللہ استعانہ عن الناس مناسب کے. یا اللہ زمونگا خپل ذات سر تعلق مضبوط کے. اور فقط خپل ذات تم مختاج اولا رہے. اللہ زمونگ بیماران اللہ صحت. اللہ طول بیماران جوڑ کے. یا اللہ طول مردگان ابخے. یا اللہ زمونگ مشران و زمونگ مردگان دنارینو و زنانو. یا اللہ پا قبرون قرحا رحمتون نازل فرمائے. اللہ زمونگ طول دعاگان قبولی کے. زمونگ شران یا اللہ نیکان و صالحان کے. اللہم سہل علینا وعلا اولادنا وعلى أحبابنا كل صواب بحرمة سيد الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ 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 اللہ، ہر تمنا دل کی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، اللہ 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 اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ یاس ہی سی دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، اللہ 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 اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ، دل میں وہ دعووں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، اللہ 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 اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، اللہ 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 اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، آ گئے توڑی سی زحمت ہو گئی، میرے
پہل عادت پھر عبادت ہو گئی اللہ 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 جی رہا ہوں موت کی امید پر مر ہی جاؤں گا جو صحت ہو گئی مر ہی جاؤں گا جو صحت ہو گئی رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب رنج کھانے کی جب عادت ہو گئی اللہ 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 لاکھ جڑ کو اب کہیں ہٹتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی ناز کا باعث ہوا اپنا نیاز شکر ہے پیدا شکایت ہو گئی اللہ 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 ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے عداوت ہو گئی اللہ 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 حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری آج خوبا ہم دارندہ تو تنہا داری ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی زار دیدہ خوب نشا خوبی دا خبر یانو
شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو زار دی دا خوبین شا خوبی دا خبریانو زار دی دا خوبین شا خوبی دا خبریانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو نور چی دی سرگند مخد حسن پا جہان شو حسن دا مخون استاد حسن قربان شو یعنی استاد مخ پا مخ کی نخکاری فنہان شو یعنی استاد مخ پا مخ کی نخکاری فنہان شو نور مقدس دی سجدی اکڑ قدسیانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو زار دی دا خوبین شا خوبی دا خبریانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو نور نبیان تمام مشففات شفاف شی نور نبیان تمام مشففات شفاف شی اید مدنی معدن مجمع الاوصاف شی اید مدنی معدن مجمع الاوصاف شی یعنی پناسود کی تلاوت دنور خلاف شی شان میں دی پٹ ذکر کلو پا مخ کے دا صوفیانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو زار دی دا خوبین شا خوبی دا خبریانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو تگلی بلبل دبا چمندر رسالت کی تگلی بلبل دبا چمندر رسالت کی پروسو جگوہری پو صدف دا حقیقت کی گوری دی عاشق پو سمندر دا معرفت کی گوری دی عاشق پو سمندر دا معرفت کی شمائی پا مخ کی دا ملت دا پتنگانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو زار دی دا خوبین شا خوبی دا خبریانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو شاد مرسلانو خطا دمرستا دا مخا نروش نائی حس حاجت دشمنو بیگائی بل بستائی چی تلی دل نئی چتا اوینی بیا بلا کلستائی لکشس پو میدن ورا پخطو پٹا داستا پٹ دنور کڑارنائی ستاد گل سرا تشبیح رسمی تشبیح دا تشبیح پا حقیقت کی خطائی ستاد گل سر تشبیح رسمی تشبیح دا تشبیح پا حقیقت کی خطائی عبداللہ ندی قادر پا حقی مدحا
محبوبہ چستا شان سرخائی زار دیدہ خوبین شا خوبی دا خبر یانو شاد مرسلانو ای شاد مرسلانو شاد مرسلانو ای شاد مرسلانو بد ندی سے خدید مستاد ہجر بندہ تریخ دے پترخو کی زیادہ وید وصل خندہ تریخ دے پترخو کی زیادہ وید وصل خندہ اے حبیبہ عشق دے جوڑا وید مرگ جوندہ اے حبیبہ عشق دے جوڑا وید مرگ جوندہ رک دیشی جوندن ند جوندن در رقیبانو شاد مرسلانو ای شاد مرسلانو شاد مرسلانو ای شاد مرسلانو تیر دے عبداللہ کلو عباس عمر پناو خار کی گلی ولی نئی ٹکی دلی پا گلزار کی گلی ولی نئی ٹکی دلی پا گلزار کی تاج تقدیر اخی دمشکڑو پا بازار کی دا غزم کی خاور ابن ہستے دا قدر دانو شاد مرسلانو ای شاد مرسلانو شاد مرسلانو ای شاد مرسلانو زالی دا خوبین شا خوبی دا خبر یانو شاد مرسلانو ای شاد مرسلانو شاد مرسلانو ای شاد مرسلانو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد شر الوسواس صلی اللہ مراقبہ خبر لطائف و خیال کا متوجہ شو اللہ 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 ذکر گو ذکر تا ترا جانست پاکی دل دے ذکر رحمانست ذکر گو ذکر تا ترا جانست پاکی دل دے ذکر رحمانست اللہ 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 مومنہ ذکر خدا بسیار گوئے
تاب یابی درد عالم آبروئے مومنا ذکر خدا بسیار گوئے تاب یابی درد عالم آبروئے اللہ اللہ ہر کے او در عشق صادق آمد است بر سرش معشوق عاشق آمد است ہر کے او در عشق صادق آمد است بر سرش معشوق عاشق آمد است اللہ 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 زندگانی نتوا گفت حیات کے مراست زندہ آنست کے بعد دوست وصال دارد زندگانی نتوا گفت حیات کے مراست زندہ آنست کے بعد دوست وصال دارد اللہ 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 ذکر خاص الخاص ذکر سر بود ہر کے ذاکر نیست او خاصر بود ذکر خاص الخاص ذکر سر بود ہر کے ذاکر نیست او خاسر بود اللہ 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 از دروشو آشنا و از برو بیگانوش ای چونی زیباروش کم میں بود اندر جہاں از دروشو آشنا و از برو بیگانوش ای چونی زیباروش کم میں بود اندر جہاں اللہ 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 على بيد قلبك كن كأنك طائر فمن ذلك الأحوال فيك تولدوا على بيد قلبك كن كأنك طائر فمن ذلك الأحوال فيك تولدوا اللہ 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 عجب است گر ہوست کشت کہ بسیری سرو سمندرا تو زلال کم ندمی دئی در دل کشا بچمندرا عجب است گر ہوست کشت کہ بسیری سرو سمندرا تو زلال کم ندمی دئی در دل کشا بچمندرا در دل کشا بچمندرا در دل کشا بچمندرا اللہ اللہ علا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب في التراب له ملك ينادي كل يوم لذول الموت وابنوا للخراب الله الله على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل سوى جنة الفردوس إن نعيمها سيبقى وإن الموت لا محالة نازل
ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وبنول الخراب. الله الله. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. الله 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 اللہ اللہ. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ چھوٹا سا دل ہے مگر شوق اتنا، یہ چھوٹا سا دل ہے مگر شوق اتنا. وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھیا چاہتا ہوں. اللہ 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 اللہ. الا یا ایھا الساقی ادر کأسا وناولها کہ عشقا سا نمود اول ولے افتاد مشکلها. الا یا ایھا الساقی ادر کأسا وناولها کہ عشقا سا نمود اول ولے افتاد مشکلها. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما برحمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العظيم. تیرو مجالسو کیوں منگا تصوف و طریقت ضرورت اداغی اہمیت اور اداغی فضیلت ذکر کرو. اللہ جل شانہ قرآن مجید کے دا نفس دا تزکیہ ذکر اغا پخکارا اور ظاہر اور صراحت الفاظوں کے کڑے. اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام کو فرائض منصبیوں کے آگی کے داغی ذکر کئی. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. داغ کیوں دے نور دائنوں کیوں دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیوں دے. ابراہیم علیہ السلام دعا اکڑا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم
إنك أنت العزيز الحكيم. دې دعا نه علاوه الله رب العزت په مؤمنانو باندې خپل احسان هغه ظاهري. لقد من الله على المؤمنين، په تحقیق سره الله رب العزت احسان وکړو په مؤمنانو باندې. اذ بعث فيهم رسولا منهم، چې په دای کې یو رسول ولېږلو، یتلو علیهم آیاته، چې هغه د الله رب العزت د آیاتونو تلاوت خلقو ته ښیي، ویزکیهم، او د دوی تزکیه د نفس کوي، صفائی د نفس کوي، ویعلمهم الکتاب، او دوی ته تعلیم د کتاب الله ورکوي، په هغې یې پوه کوي، والحکمه، او دوی ته احادیث مبارکه او د حکمت نه ډکې خبرې کوي چې د هغې تعلق د انساني زندګۍ سره دی. علماء فرمائی په دې کې ویزکیهم نه مراد چې دی نو هغه تصوف دی، تزکیه د نفس. تزکیه د نفس کم ځای کې کېږي؟ ګورئ چې کم یو شی کم ځای سره تعلق ساتي نو خلک هلته کې ځي. لکه ګورئ مصري خانې ته خلک پیاز او ټماټر اغوستو له نه ځي، بلکې ګاډي سمولو له ځي، مشینان سموي. دغه شان ډاکټر سره چې څوک ځي نو هغه ورله ګاډی نه بوځي چې دا ګاډی راله صحیح کړه، بلکې هغه ورته وایي زه بیمار یم، ماته ضرورت دی، ما له علاج وکړه. دغه شان په دین کې مختلفې شعبې دي. څوک چې زده کړه کوي د قرآن او د احادیثو علم کوي نو هغه مدرسې ته ځي. څوک چې د عمل چل زده کوي نو هغه خانقاه ته ځي. او دغه دواړه اهم او ضروري خبرې دي. څنګه چې انسان ته د خپل ځان ضرورت د صحت دی چې صحت یې صحیح وي، دغه شان د ده ضرورت نور هم دی. ګاډی ورله هم ښه پکار دی او ګاډی ورله هم روغ پکار دی چې ګاډی خراب وي د سفر نه کېږي. یا بالفرض دی روغ دی، دی صحتمند دی او دی ښه دی، خو کور یې نشته، نه دی به استاذ ته مصري ته او ترکان ته وایي د هغې دپاره به څه جمع تمه کوي چې هغه کور جوړ کړي ځان له. دغه شان انسان ته هم د علم ضرورت دی، هم ورته د عمل ضرورت دی. علم په مدرسه کې کېږي او عمل په خانقاه کې کېږي. یو عالم دی او هغه ټول علم کړی دی، ټول هر څه زده کړي دي او هغه عمل نه کوي، نو خلک هغه ته بې عمل عالم وایي. وایي ولې داسې کوي؟ او هغه ته څوک عالم هم نه وایي د سره، وایي دی هسې وایي چې ما کتابونه کتلي دي، کوم دی تاسو ولیده چې چېرته ده څه عمل وکړو؟ دغه شان چې چا د علم نه فایده اخلي او اغوستې ده، نو هغه له پکار عمل دی چې هغه عمل وکړي. مثال یې داسې دی لکه څوک اودس وکړي او ټوله ورځ په اودس کې وي او په هغه اودس باندې دی یو منظومونه کې، نو مقصد د دې اودس حاصل شو، د اودس سره کړی دی او هغه څه پې نه کوي. دله پکار و چې په دې اودس باندې مونځ کړی، نوافل یې پې کړو، تلاوت د قرآن مجید یې کړو، نو مونځ یو نه دی کړی، ټوله ورځ اودس کې ګرځي. دی وایي چې بس ماله د اودس کافي دی. څوک هم درته هوښیار سړی نه وایي به چې ناپوهه اودس خو تا مونځ دپاره کړی. نو دا علم هم تقاضا د عمل کوي، خامخا به پې عمل کوي. علماو ته هم د دې ضرورت دی، عوامو ته هم د دې ضرورت دی، نارینهو ته هم د دې ضرورت دی او زنانو ته هم د دې ضرورت دی. دا بیعت د هر چا دپاره یو شان لازم دی، د هر چا دپاره ضروري دی. او بغیر د بیعت نه که څوک د چا تزکیه د نفس شوي نو دی وایي. د صحابه او بغیر د صحبت د نبی علیه السلام نه اصلاح نه ده شوې، او تزکیه د نفس د نبی علیه السلام په صحبت کې شوې ده. نو بل څوک دی چې بغیر د صحبت نه او بغیر د بیعت نه، بغیر د مرشد نه او بغیر د استاد نه به هغه پای تکمیل ته او درجې د کمال ته ورسې نشي رسېدی.
او الله رب العزت دا تزکیه د نفس لازم کړی دا چې دا ضرور کوي ځکه چې کامیابی پدې کې ده قد افلح من تزکا قد افلح من زکاها کامیاب شو هغه څوک چې خپل نفس پاکو د نفس لره پاکو او پاکیت د نفس راوستو چې دې پاک هغه کامیاب شو ولې هغه خپل منزل مقصود ته ورسېد او چا چې دا کارونه کوي ناکام دي لکه په سوره عصر کې چې الله رب العزت ټول خلقو ته د هلاکت نسبت کړی دی والعصر ان الانسان لفی خسر قسم دې په زمانہ او په مازیګر باندې د انسان په عمر باندې چې انسان هغه په هلاکت کې دی الا الذين امنوا چې ایمان راوړل دي نو هغه کامیاب دي وعملوا الصالحات چې نیک عمل کوي هغه کامیاب دي وتواصوا بالحق چې د حق وصیت کوي او په خپل حق خبره کوي او په حق روان وي هغه کامیاب دي او چې صبر کوي نو هغه کامیاب دي وتواصوا بالصبر دا به کوم ځای زده کېږي د ایمانیات په مدارسو کې زده کېږي د علماو نه بند زده کوي ټول خلک ضروري نه ده چې مدرسې ته ورشي ځکه هغه ډېر لوی وخت غواړي نو ټول خلک عالمان د ټولو علومو نشي کېدی صرف هغه عمر علم چې بنده په خپل زندگی تیرول شي هغه پکار دی لازم دی فرض دی خو دغه علم چې کېږي نو دا په ایمانیات ټول په مدارسو کې زده کېږي خو په دې عمل کوم ځای کېږي هغه په خانقاهونو کې کېږي خانقاه کې په دې د عمل چل زده کېږي دا به څنګه کوي اوس د دې به څه طریقه وي دا د چا نه زده کول غواړي بس هغه ستا استاد شه هغه ستا شیخ شه هغه ستا مرشد شه هغه ستا مربي شه تا ته خو کتاب هر شی نشي ښولی کتاب خو تا ته عمل نشي ښولی که نه کتاب خو تا ته علم د عمل ښیي چې دا وکړې نو دوره ثواب دی چې دا وکړې نو دوره ثواب دی چې دا وکړې نو دوره ثواب خو دا کول چې نه دا د چا په وجه باندې کېږي ټول عمر دې باندې فضایل وایي فضائل او په خپل دې پاغي فضائل باندې عمل نه کوي نو هغه فضائل بل څه فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نه ورکړي بلکې دا علم چې به عمل او عمل په باندې نه قران مجید کې هغه الله رب العزت یو عجیب مثال ورکړي يحمل اسفارا كما مثل الحمار پشان د خر دی لکه پاغه باندې کتابونه بار دي نو د کتابونو صندوق او بارونه په خر باندې کېږي نو خر په مولا کې دی شي عالم ورته سوکوي هغه په پوه کې دی چې سوکوي چې ولا خر خو ډېر پوه ځکه چې د پاسه په کتابونه خو چې چاوي هغه په فائدہ نه اخلي هیڅ فائدہ غلا نه ورکړي ګورئ د ګاډو کې وګورئ دا تیل والا ګاډي وي ټینکر دی کې بلا تیل وي په ټینکر کې خو هم کله پمپ ته ولاړي هغه کوم تیل اچي هغه خپل تیل پیدا نه ورکوي ځکه هغه چاله وړي هغه تیل چې هغه انجن تراشي او په دې ګاډي کې دن راشي هغه ولا پیدا ورکوي نو تیل کم ډیر دی تیل خو هغه پاسه پی ډیر دی هغه لږ خو هغه دي چې هغه پمپ کې واچول خو پیدا ولا لغو ورکړه ډیر ولا ورکړه ډېر علم دې کړی دی خو چې عمل یې پې ونه کړه علم فایده نه ورکړي یو عالم ډېر فضیلت فضایل بیان کړي نور خلک یې واوري ټول خلک وایي یاره واقعي دا ډېر ښه شی دی خو ویې نه کړي یو شیخ وي یا ذاکر وي یا سالک وي یا طالب وي یا تبلیغي ملګری هغه وایي یاره په دې عمل کول غواړي دا اشراک شروع کړو دا اوابین شروع کړو نو دا ډېرو خلکو په هغه اورېدو باندې د هغه مولوي صاحب او د هغه عالم په خبرو باندې د نورو اورېدو باندې هغوی له هېڅ فایده ورنه کړه او د یو سړي چې 2 رکعاته شروع کړل نه دله فایده ورکړه تصوف د عمل نوم دی بس چې عمل به څنګه کوو دا چل به څنګه کوو د دې لپاره زمونږ صوفیه کرام وایي که یو عالم هم خانقاه ته ورشي او یو شیخ سره تعلق ساتي
نو هغه به داسې چې خالي الذهن به وي، هغه به ځان سره خپل هیڅ شی نه وړي، د هلته نه به څه شی راوړي، د هلته نه به څه شی راوړي، ځکه چې دی ځان سره څه وړي دی بیا راخلي نه ځان سره څه، دی به لوښې خالي وړي. هوټل ته خو چا ډوډۍ نه ده وړی، چېرې هوټل ته ځم هلتهسې نه چې وږی شم، چې هلته ځې خو ډوډۍ نه دی. نو سالک چې راځي خانقاه ته، نو که هغه عالم دی که غیر عالم دی، هغه راځي دی له چې دلته نه ځان سره څه وړم، او چې دلته نه ځان سره څه فیض واخلم، نو هغه به وایي هر څه شاته غورځئ. موږ داسې لیدلي دي چې علم وي نسبت یې نه وي، هغه مو ناکامه لیدلی دی، او هغه مو لیدلی دي چې علم یې نه وي خو تزکیه د نفس د خپل پیر او مرشد په وجه وشي. دا مطلب نه دی چې ګنې غاړو په ټکي نه پوهېږي او غاړو د عمل چل نه زده کړي، هغه د علماو نه صوفیه کرامو نه چل زده کړي، خو هغه بیا دومره لوی عمل کوي چې سړی ورته حیران پاتې شي. دا یې ښکاره مثال د صوفیه کرام په خانقاهونو کې وګورئ، خانقاهونو کې هم دقه چل زده کېږي، یو بل ته ګوري، بل ته ګوري، بل ته ګوري، او هغه د هغې نه چل زده کوي، طریقه ترې نه زده کوي. کېنه دا دی، کېنه ګورئ که نه لږ ما ته فکر کوئ، هغه ترې نه چل زده کوي، د عمل طریقه ترې نه زده کوي. او زمونږ څومره اکابر چې تیر شوي دي د هغې به خامخا چا سره تعلق، دا تیر مجلس کې هم غالبا ما ویل چې ټولو څومره مکابر دي د هغې به چا سره تعلق و، چا سره به نسبت و. اوس که خلک وایي چې یاره دا خو په دې کې خلک دا کوي، په دې کې خلک دا کوي، په دې کې خلک دا کوي، نو هغې ته نه دي کتل پکار، هغه خلکو نه ځان ساتل پکار دي چې څوک د شریعت خلاف ورزي کوي. زمونږ د سلسلې عالیې د دې نقشبندیې دې ته چې دا مجددیه ویلی شي، نو دا د مجدد الفساني رحمت الله علیه نه د دې ترویج بیا نوی شوی دی. دا نه ده چې دا ګنې سلسله هغې قایمه کړې ده، دا د وړاندې نه وه، خو هغې پکې ډېر کار وکړه او دا یې ډېر اسانه کړه. الله رب العزت د هغې زړه کې یو ډېر ښکلی ترتیب واچو او هغې هغه ترتیب ورکړو. څومره اسان ترتیب ده. مجدد الفساني رحمت الله علیه هندوستان ته چې دا سلسله مبارک راغلی ده، نو دا د حضرت د مرشد نه شروع شوې ده، خواجه باقی بالله رحمت الله علیه. خواجه باقی بالله باندې مشهور، خپل نوم یې عبدالباقي یادېږي، خو باقی بالله به یې ورته وي. ده به دی د سمرقند نه راغلو، سمرقند، بخارا، سمرقند او هندوستان ته راغلو، او په هندوستان کې نقشبندیه سلسله د دوی نه بیا خوره شو. د دوی په اجلو خلفاو کې حضرت شیخ احمد سرهندي چې مشهور دی په مجدد الفساني رحمت الله علیه، او دا ګورې ورته مونږ نه دی ویلي، نه دا اوسنۍ خبره ده چې چا ورته ویلي دي، دا ورته حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه بیا وروسته ویلي دي چې هغه بالکل مجدد الفساني و. شاه عبدالعزیز صاحب ورته ویلي دي، دا هغه وخت علماء ورته ویلي دي، مجدد الفساني رحمت الله علیه. او دا یو حدیث په مصداق باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د هر زرو کالو په سر باندې با، د هر زر کال چې تیریږي هجری، د هغې په سر باندې با زما په امت کې الله رب العزت یو انسان پیدا کوي چې هغه به تجدید د دین کوي. دا مطلب نه چې نوی دین به جوړوي، تجدید د دین به کوي. څه مطلب؟ هغه دین به بیا تازه کوي، هغه دین به بیا ښکلی کوي، هغه دین له به بیا یو ښایسته ښکلې طریقه برابروي. تجدید نوی کولو ته ویلی شي، نوی کولو ته. نو مجدد الفساني رحمت الله علیه هم په 1034 کې دا زمانه د حضرت و. نو دا 1000 چې شروع کېدو
نو د دین وروسته د دویم زر کاله شروع کېدل، اوس 1444 دی. دکا مجدد الفسانی رحمت الله علیه د چې کله الله تعالی ته علوم ورکړل او د معرفت علم ولا ورکړ، نو حضرت چې کله حضرت باقی بالله رحمت الله علیه سره ویتلو، نو اوله واقعه ډیره عجیبه ده چې کله د پیر صاحب خواله تلل، نو دله نه پیژندو. نو دی درې ملګري یو پکې مجدد الفسانی صاحب، لا هغه وخت مجدد هم نو، لا هغه وخت معروف هم نو، لا هغه وخت د خپل شیخ نه بیعت شوی هم نو. نو دی چې کله لاړل، انو یو ملګري وی خپل ووایي چې په څه نیت ځو. نو یو وی زه خو دې لازم چې دې معلوم کوم دا صاحب چې واقعي دا د الله ولی دی او که نه. او دویم وی چې زه خو دعا لازم، بس چې دعا راته وکړي. بعضې خلک تشې دعاګانې غواړي، وایي چې یاره دعا د دې دنیا لپاره غواړي. او مجدد الفسانی رحمت الله علیه غلی شه، نو چا ورته ووایي هغه دواړو ملګرو کې یو چې ستاسو څه خیال دی؟ نو هغه ورته ووایي زه خو دې صاحب خواته ځکه ځم چې زما اصلاح وکړي، الله زما اصلاح د ده په وجه وکړي، زه خو خپل تربیت لازم. بس وی ستا د دعا یا د امتحان نیت خو نشته. هغه ورته وی توبه وباسه، شیخ خواته چې دعا له لړې چې ما ته دعا وکړه، نو دا خو بنده په الله خلکو خواته تللی شي، نور بزرګانو خواته ورشي. او امتحان په بزرګانو به بنده امتحان کوي چې ورکه دا د الله ولی دی او که نه. هغه خو هغه خلک دی چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای ان عبادی الذین اذا رؤوا ذکر الله. بعضې بندگان د الله رب العزت داسې دي چې ته ورته وګورې الله به درته یاد شي. بس چې ټول لړل، یو وی دعا وکړئ، حضرت دعا وکړه. دې بل څه خبره وکړه، دواړو ته یې وی، هغه یو ته خواجه باقی بالله صاحب رحمت الله علیه وفرمایل وی که ستا څه خبره وه په لو کې دې څه خبره وه، هغه امتحان والا ته وی. نو وی که هغه شوي نو ته بیا ورشه رخصت واخله. هغه خو ویرېد چې دا خو جیبه ده، الله ورته کشف او په دې مطمئن کېده چې و دا خو د الله ولی د کشف ورته وشو. خو باقی بالله صاحب رحمت الله علیه ورته وی بس تا چې څه کول هغه خو دې وکړل. هغه وی چې اوس په دې بیعت وکړم، هغه ورته وی ته راغلی په نیت غلط باندې، زه چې تا کشف دې معلوم کړو الله ته اوس زما نه بیعت کې. او دې بل ته یې وی تا ته مې دعا وکړه، ته بیا څه کې تم ځه. او مجدد صاحب ته وی ته کښېنه په ارام، ته ناست چې حضرت پاتې شو. ورته وی ته ما سره شه. حضرت ورسره کال یا یو نیم کال یا د دین هم سیوا و. هغه هر څه چې وی ما د سمرقند په خپله سینه کې راوړي دي، ما د الله نه وغوښتل، هغه ټول ما تعالی درکړل. بس هغه هر څه ورکړل. بیا به خواجه باقی بالله صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی چې زما د دې مرید او خلیفه هغه مثال د نور دی، او د ورځې چې نور راښکاره شي نو ستوري پټ شي. مونږ ستوري یو، زمونږ هیڅ حیثیت نشته د ده په مخ کې. خپل پیر به دا وي، پیر به یې دا وي، دومره لوی مرتبه الله ورکړی. او د هغې په مکتوباتو کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د نقشبندي سلسلې سالک چې وي او شیخ او سالک دواړه، دی کې به یو دوه خبرې خامخا وي. یو به دی کې اتباع سنت وي، او دویم به په دی کې عشق نبوي وي. اتباع سنت او عشق نبوي دا دواړه به په دی کې وي. او مجدد الفسانی رحمت الله علیه بیا مکتوبات ډېر ناشنا مکتوبات. نو د دغه حدیث مصداق الله رب العزت مجدد صاحب وګورئ، او نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه به تجدید زما د دین کوي، د دین محمدي صلی الله علیه وسلم. څه مطلب؟ احیاء سنت به کوي او قطع
او ختمول د بدعاتو به کوي. وی هغه سنت چې هغه ختم شوي وي خلکو کې د هغې رواج نه وي هغه به الله د مجدد په برکت باندې راښکاره کړي او کوم بدعات چې په خلکو کې شروع شوي هغه به الله ختم کړي. نو سنت دومره کامل سنت الله تعالی د هغه صاحب په وجه باندې ژوندي کړل چې نن تاسو وګورئ نقشبندي سلسلې ته لومبنی شی په هغې کې دا اتباع سنت، دویم بدعات به ختموي. نو حضرت د ټولو نه لوی نوی کار په دین کې هغه د اکبر بادشاه چې د هندوستان نو ټول هندوستان بادشاه او هغه ځان له یو دین الهي جوړ کړو د هغې خاتمه یې وکړه حضرت د هغې نه انکار وکوي چې دا ګورې تعظیمي سجدې دا بالکل ناجایز او حرام دي او په هغې کې جیل خوړ. بیا د هغه زوی راغی د اکبر جهانګیر هغه بیا هم وایي دې ته مایل و چې دی هغه سجده ولګوي خو الله رب العزت د هغه په زړه یو روب واچو هغه متاثره شو بیا هغه بیعت هم وکړو. بیا د هغه زوی شاجیانو هغه بیا دکه شانو خو بیا یې څه کولی نه شو بیا د مجدد صاحب وفات شوی بیا د هغه نه وروسته اورنګزیب عالمګیر رحمت الله علیه راوړو. الله اکبر. الله چې د دې خپل دین کار د چا نه اخلي نو د دغه فقیر په وجه باندې الله رب العزت د هغه بادشاه چې هغه ځان له یو خپل دین جوړ کړی وی سجده به لګوي بادشاه ته د هغه په نوسو کې الله رب العزت د مجدد الفسانی صاحب خلیفه پیدا کړو. اورنګزیب عالمګیر رحمت الله علیه هغه د خواجه معصوم صاحب نه بیعت وکړو او خواجه سیف الدین صاحب بیا تربیت کړو دا د حضرت زوی او بل نوسه و. اورنګزیب عالمګیر بیا د خپل زمانې لوی صوفي عاشق او د قرآن مجید کاتب او حافظ د قرآن مجید داسې بادشاه ما یو مجلس کې تذکره هم کړی د هغه د لیکلی شوی قرآن مجید د بوتو هغه ما په خپله باندې لیدلی دی په دیر کې په اوچ شریف کې او دی بیا د مرزا مظهري جانی جانان رحمت الله علیه د وړوکوالي په زمانه کې دی بادشاه دله نوم مرزا صاحب د اورنګزیب عالمګیر رحمت الله علیه خیره ځکه د یو روایت مطابق د مرزا صاحب پلار چې و والد صاحب مرزا جان نوم نو هغه د اورنګزیب عالمګیر د ماسی زوی و نو په دې وجه چې کله زوی وشو د سره بیا په حکومت کې ومو نو ورته وی زوی دی شویا نو ستا نوم مرزا جان دی د هغه به مرزا جانی جان وي بیا مرزا جانی جانان شو خپل نوم یې مظهر و مظهر الله مظهر یې نوم یو شعر په ژوند باندې ویلی دی او هغه د وفات سره تعلق ساتي. الله لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گر گیا. خلق وایي چې مظهر مړ شو مظهر خو اوس کور ته لاړ حقیقت کې خو هغه کور ته لاړ دلته خو د غاړو تنګ و لکه د کور نه بهر چې د چاړو تنګ وي داسې د صوفیه کرامو په دنیا کې زړه تنګ وي. دې سره چې څوک تعلق د زړه ساتي دنیا سره هغه غریب بیمار دی بیمار هغه ته ښه نه لګي او بد ورته ښه لګي. بیا د مرزا مظهري جانی جانان رحمت الله علیه خلیفه د شاه غلام علي دهلوي رحمت الله علیه بیا د حضرت شاه غلام علي دهلوي رحمت الله علیه خلیفه د شاه ابو سعید رحمت الله علیه بیا شاه ابو سعید رحمت الله علیه سره زمونږه سلسلې د دې ځای نه د پښتونخوا یعنی د سرحد د دې ځای نه د هغې نسبت شوی دی. دا مې په دې مناسبت وایي چې نقشبندي سلسلې عجیبه ښکلې او عجیب مزاج دی او دا دک شان نه ده چې دا په ذکر او اسکار باندې فقط بس تسبیح ورکه سالک له وغیرہ خپل تسبیح اړی ورته وایي چې کوم ځای ذکر کوه نه دی به کامله توجه کوي دی به شیخ سره یو قلبي تعلق او محبت هغه ساتي که دی نشي را رسېدی نو د تعلق به ورسره کوي. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه خطوطو کې
حضرت صاحب د مدینه منورې نه چې کوم خطوط را لېږلي دي نو هغه په هر خط کې خامخا بداوي میں یہاں مدینہ منورہ میں آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے دعا گو ہوں آپ بھی اپنے دعاؤں میں اس فقیر کو یاد رکھیں ابھی اب اعلان لکھلی دعا گو و دعا جو دعا دینے والا اور دعا لینے والا زه دعا کوم او دعا درنه غواړم چې دعا زما لپاره کوه دوست محمد کندهاری رحمت الله علیه د قندهار او وی په کابل کې ولادت شو قندهار نراغ کابل ته بیا د کابل نه په واجبه کیفیت تاریخ د تصوف ناشنا خبره دی بری ځای ته رسي هغه ځای ته بدی چې کوم ځای سره د نسبت هغه بنده هغه ځای ته نشي رسېدی که ورسي نو دی به د هغه ځای نه بیا کټ کېږي کوم ځای کې چې د نسبت دی وس دې وکړي دی دا خلک په زول لګیا دي د طریقت نه یو شی جوړ کړی دی یو پارټي ته جوړه کړې دا په دې خو نه کېږي دا خو یو تعلق نسبت غواړي دا مونږ چې دلته کې ناست یو دا په یو نسبت ناست او دا یو اوږده واقعه ده چې دې ځای ته دا څنګه راورسېد ما کړي دی یو مجلس دوو کې نو دوست محمد کندهاري صاحب 14 ورځې بېهوش و یو عجیبه کیفیت پې تاریخ بس چې په هوش کې راغی نو وی ماله مرشد پکار دی خلکو وی دا دې څه وی حضرت لړ بصرې ته کوفې ته کردستان ته ایران ته د ایران نه بلوچستان ته د بلوچستان نه بس دک شان په کشتۍ کې کېناستو او سیده لړ بمبای ته اوس په پته نه پوهېږي دا زه څه لږم الله په بمبای کې د حاجیانو د حج د تلو ورځې وې نو خواجه ابو سعید رحمت الله علیه هغه هلته کې په حاجیانو په قافله کې نو دی هغه حاجیانو کې ګرځي وایي چې څوک الله والا پکې وګورم نو په هغه یې نظر پرېوت وی حضرت زه خو بیعت نه راغلی وی دا کوم ځای نه راغلی کندهار نه وی ته خو ډېر ستړی شوی چې وی کتل نو په تندي کې هغه نسبت ورته الله ظاهر کړ چې او د دې بنده خدا نسبت په نقشبندیه کې شته نو حضرت ورته وویل چې ته خو داسې وخت کې راغلی چې زما اوس روانګي ده مونږ په سفر ځو او زه بیا واپس نه یم راځم بس زما اراده هم دا ده او که الله ته منظوره وي زما خاره به هم د هغه ځای شي نو ځکه تاله بیعت درکم نو صرف بیعت باندې نه کېږي بیعت دله درکوم چې ستا نسبت قایم شي خو زما زوی دی په دیلي کې ته هلته ورشه باقي تربیت به دې هغه وکړي او اجازت به درته هم هغه درکړي زما نه طرف نه درته هم اجازت ته بیا بس حضرت راغی دیلي ته د بمبای نه بمبای لویه بندرګاه وه او هلته کې د هغه زوی سره پاتې شو خواجه احمد سعید سے او بیا اخر کې چې ورته خلافت حضرت ورکړو بل پیر او مرشد دوست محمد کندهاري صاحب ته دی لوی عالم محدث مو نو ورته وی ورشه او هغه ځای ته ورشه تا به الله هغه ځای ته بودي خو ته تلاش وکړه په کوم ځای کې چې دوه قسمه قومه پاتې کېږي دوه تهذیبه وي او دوه قسمه ژبې ویلی شي حضرت وی زه به چېرته ځم بلوچستان په لاره بیا را روان شو نو چې دا ډي آی خان باندې راغلو نو دغه ځای کې د ډي آی خان او ډیر اسماعیل خان مینس کې یو ځای دی او موږ الحمدلله د 2-3 ورځې مخکې الله بندوبست وکړو د ملګرو قرباني وکړه بس ناڅاپه مې زړه راوچت شو مې ډېر وخت شوی نه یم تللی نو موسیځای شریف ته لاړم هلته مو ډېر مراقبې وکړې دلیل خیرات نور په لاره باندې هم څه ملګرو سره حساب شو مدارسو ته لاړو خو مقصود مؤکد ځای و بس چې حضرت را روان شو لکه د ملنګانو فقیرانو په شان په پټو چې ګرځي سو
لکه دا میره چې د دک شان بس راغی یو ځای کې هغه ځای کې تپوس کوي دی ځای څه وایي موسی ځای وی دا کم ځای دی وی دا ډېر اسماعیل خان هغه وخت سره چې ورته هر څه وي حضرت هلته کې دمه شو نو یو خان راغی نو یې خان ورته ووي چې مولوي صاحب تاسو خو مسافر یې خو موږ سره دلته کې څوک شته نه چې موږ له زندگی جوړه کړي زمونږ څوک امام نشته مقتدا نشته دا ځای خوشې دی واقع اوس هم له هغه شان نو تاسو که چېرې غواړئ نو دلته پاتې شئ زه به ډېر خوشحاله شم حضرت ورته وویل زه خو خپل پیر رالیږلی یم چې چېرته به ځې خو ما ته پته نشته چې هغه به کوم ځای وي خو که زه دلته پاتې کېږم نو ته څه خدمت کولی شي هغه خان ورته وویل زه خدمت هر قسمه خدمت ته تیار یم دا څومره ځمکې چې وینې نو که د دې آمدان وای نو درکو وی نه ما سره به موریدان وي د هغوی لنګر له به څه پکار وي ما له به خانقاه پکار وي کوټې به پکار وي میلمانه به راځي وی هر څه به وشي حضرت بس ته ووایې چې زه یم وی زه به یم خو وارو که زه ما یو خبره ده چې پیر صاحب راته کړې ده وی څه وی بس هغه به زه سهار ووایم نه حضرت خبره ځان سره غلې وساتله وی خان به ما نه تسلی دپاره ما ته هغه خبره کې ښه وکړي چې سهار شو د ورسره پښتو کې خبرې وو څه کسان رالل یو بل سره بله ژبه وي دا غیر راوغوښتل حضرت صاحب وی تاسو کومه ژبه وایي وي موږ سرایکي وو حضرت صاحب په ژړا شو چې ګوره د هندوستان نه ما ته خپل پیر و مرشد ووي چې هغه ځای ته ورشي چې هلته 2 قومه پاتې کېږي او 2 قسمه ژبې ویلی شي نو یو طرف ته پښتانه دي بل طرف ته سرایکي دي دا د اشارو خبرې بعض حضرت وی دا ځای زما دی ما ته هم خپل پیر دا ځای خو هغه ته یې خط ولیکه حضرت هغه ځای ته رالم کوم ځای چې تاسو څنګه یاد کړی وه کشان میلاو شو وی زه بس الحمدلله وی زه خپله هم درځم الله حضرت بیا تشریف راوړ او حاجی صاحب دوست محمد کنداری رحمت الله علیه بیا هغه یو کوټه جوړه کړې وه یو څو ورځو له هغه کوټه تر اوسه وه بله ما وکتل نو هغې کې څه ځای جوړ کړو هغه کوټه به مخکې د خاورې وه په هغې بره لیکلي د حضرت صاحب نوم یې پې لیکلی د خواجه احمد سعید صاحب بس هغې یو څو ورځې دلته تېرې کړې الحمدلله مونږ چې بله ورځ لاړو نو هغوی مونږ له هغه تبرکات راواخلي زمونږ صاحب چې کوم دی الحمدلله دیوبندي او د کلکې عقیدې او مدرس عالم انسان دی او الحمدلله صاحب طریقت هم دی په عمر به تقریبا زما عمر وي شهاب الدین صاحب نومې دی هغه تبرکات راړل په هغه تبرکات مونږ اکثر ګورو حضرت چوغه ده کمیسې دی یو غټه ټوپۍ ده د زمزم شریف اوبه دي د نن نه 200 کاله مخکې چې راغلي دي هغه په یو بند ډوبي کې دي هغه اوس هم چې وخوځي نو اوبه پکې شته 200 کاله مخکې راوړي هغه اوبه کشان د اوسپنې یو بند ډوبی دی هغه چا نه دی کولاو کړی بس حضرت نه هم دغه شان بیا نور به تقسیم کړي هغه پاتې شوی دې سفر کې راته ووي دا یو ټوپۍ چې ده نو وړه ټوپۍ وه وی حضرت صاحب ورته وی چې دا ټوپۍ مراقبه کې استعمالو نو دا وی د مراقبې مونږ سینې سره دوخته کړه چې یا الله د دې نسبتونه مناسب کړي دوست محمد کندهاری صاحب رحمت الله علیه بخپله خانقاه کې نو خواجه عثمان صاحب رحمت الله علیه هغه ورله یو ځل د خپل ماما امانت راوړو او د طالبو نو خواجه عثمان صاحب چې څنګه راغلو نو دی صرف مولاو نو چې ملاو شو څنګه نو ما وی چې دا څوک پیر صاحب دی نو بس ملاو به شم ورسره خپل ماما سوال جواب ورته وکړم بس دا حضرت ته یو ځل وکتل او حضرت ورته هم وکتل خو د نه بیا په طلب باندې وکتل او نه ورته حضرت وایي چې ایثار شه دی راغی چې څنګه خپل ځای ته راورسېد خپلې مدرسې ته خپل استاد خوا ته بس لکه خلک وایي مچای پې حواله شوې بس تنګ شو په ژوند کې چې اوس په دا وخت را باندې څنګه تېرېږي چې دا شپه تېره شي شپه نه وه تېره چې بس د بولابانګ سره دی را روان شو او بیا واپس راغی موسی ځای شریف ته
چې څنګه راغی نو وایي حضرت صاحب ورته وکتل او مسکی شو، وایي چې راغلی، وایي دا دې څنګه ووایي چې راغلی، زما ستا خو څه واده نه وه شوې؟ وایي نه ما د الله نه غوښته وي. ما وی یا الله چې په تندي کې نسبت د نقشبندي ځلیږي او دی ولې لړدک کشن؟ وایي ستا څه حال؟ وایي زما حال بل شان په ما شپه نه ده تېره شوې. ما وی چې څه وخت به تاله راځم؟ بیا به ورته بس بیعت یې وکړو. یو ورځ په کتاب ولید، څه کتاب یې ډېر په تاوه تاوه نو حضرت وایي چې هو ما ویږي خواجه عثمان به د الله شي، خو هغه خو د کتابونو شو. بس د هغې نه وروسته وایي ما وایي چې الله به راله د علم دغه شان راکړي. دا مطلب نه دی چې ګینې علم مه کوئ. اوس الحمدلله دواړه بیا ورته حضرت صاحب په خپله باندې بخاري شریف شروع وکړو او صحایح سته، او په خانقاه کې تېنه دا ټول صحایح سته ووایي. دا ضروري خبرې د دې نه ځان خبرول پکار دی. تصوف و سجیبه روح اختیار کو. تعویزگر ته هم پیر صاحب خلق وایي، دمگر ته هم پیر صاحب خلق وایي، او هغې ځای له هم بیا خانقاه نوم یې ښیي. زمونږ د اکابرو نوم بیا خلک فرق نشي کولی چې مونږ پیر ولیکو چې پیر سای پیر طریقت، نو هغوی به وایي چې دا به هم څوک دمګرو. الله دا هغوی خو دم و، هغوی چې څوک دم کړي دي هغه بیا خراب شوي نه دي، هغوی نه ناجوړه شوي دي. دا بیماران نه د تبې ټوخي او د دې بیماران هغوی چې چاته کتلي دي نو داسې دم کړي دي چې د همیشه لپاره د الله کړي دي، بس هغوی نه د الله والا جوړ کړي دي. د هغوی خو بیا حالات بدلو. بیا خواجه صاحب رحمت الله علیه، خواجه عثمان صاحب دا هغوی خلیفه شو په هغه ځای باندې دی، اوس یې قبر ورسره هم جوخت. بیا خواجه صاحب خپل زوی خواجه سراج الدین صاحب ته اجازت ورکړو او د 18 کالو په عمر کې هغه خپل خلیفه جوړ کړو. بعضې روایتو کې راځي د 14 کالو. دومره ماشوم خو حضرت ډېر بوډا و، وی حلقې کوه. هغه یو کتاب دی په هغې کې اډایره شته. بیا د سراج الدین صاحب رحمت الله علیه نه دا فیض خور شوی دی. نو خواجه فضل علي قریشي رحمت الله علیه د ملتان د هغه خلیفه. بیا د هغه خلیفه زمونږ حضرت صاحب مشر مولانا عبدالغفور عباسي رحمت الله علیه چې د دلی شریف کې د مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه په مدرسه کې حضرت مدرس عبدالغفور صاحب رحمت الله علیه اول ته د مولانا فضل علي قریشي رحمت الله علیه نه بیعت وکړو، او حضرت صاحب ورته ووایي چې ته مدینې منورې ته ورشه، ما ته اشاره شوې ده. بیا فضل علي قریشي صاحب ولا خلافت ورکړو، حضرت مدینه منوره کې زمونږ شیخ صاحب والد محترم زما رحمت الله علیه او زمونږ تره دواړو حضراتو شیخینو بیا د هغوی نه بیعت کړی دی، په مردان کې ته بیعت کړی دی. او دواړو حضراتو وی چې مونږ به پیر کاته ډېر لوی لوی خلک به راتلل، زمونږ به ورسره ډېر عقیدت و، خو مونږ به وی چې د اصلاح دپاره پته نه لګي زمونږ عیسی الله چا سره لیکلی ده. مولانا عبدالمالک صاحب به راتلو او د ترنګزو حاجي صاحب رحمت الله علیه دور کې هم دواړه حضرات طالبانو، خو وی مونږ به بس طلب نه شو کولی، او مونږ به چې کتل نو مونږ به وی چې دی ښکلی سړی دی، خو چې زمونږ پیر به څوک وي. بس یو ځل مردان کې حضرت صاحب راغلی او مونږ ولتلو، او دواړو ورونو چې مونږ څنګه حضرت صاحب ولیدو، وی مونږ یو بل ته وکتل. نو مشر شیخ صاحب به وی ما دې ورور ته وی چې راته ښکاري هغه صاحب هم دا دی. او وی بیا راته د خپل ورور وی چې او زموږ استاد مولانا عبدالرازق صاحب رحمت الله علیه زموږ نیکه یادو، وی او هغه به هم د دی ډېرې تذکرې کولې بیعت، وی یو بل ته مو په سترګو سترګو کې ووی چې راځئ چې بیعت دې وکړو. بس موږ دواړه لړو د حضرت صاحب نه مو بیعت وکړو. بیا خط و کتابت و حضرت سره بیا دوباره حضرت صاحب راغلی و د مدینې منورې نه. بیا مدینه منوره کې هغوی وفات شو، د کراچۍ نه بیا هسپتال نه لاړل، وی زه ځم هسې نه چې دلته پاتې شم، زما مدینې منورې دپاره دا ټول هجرت کړی. بیا دا سلسله او دا خانقاه د شاه منصور
دا د هغه فیض دی، بس هغه نظر دی. الله رب العزت بیا دلته کې دا خانقاه او دا سلسله قائمه کړه او دا نن چې څه وینئ دا د هغه حضرات و برکات دي. الله دې د هغو په برکاتو باندې ملکونه هغه مبارک وګرځوي او الله دې هر ملک ته او هر ګوټ ته د هغې فیض ورسوي. نو کار به زمونږ څه وي د نقشبندي سلسلې خدمت، خپل اصلاح، هغې دپاره انتهایي تګ او د دې ځای د آدابو، د دې ځای د هر یو څیز خیال ساتل، دا به زمونږ اولین ترجیح وي چې مونږ نه څه قسمه کوتاهي ونه شي. خپل خیال به ساتو، د خپلو ملګرو خیال به ساتو. که په یو څیز نه یو پوه بل ته به ګورو چې یاره دلته کې اصول او ضوابط څه دي. الله دې دغه اکابرو او د دغه اسلافو او د دغه مشایخو هغه فیض او برکت زمونږ او ستاسو نصیب کړي. صلی علی سیدنا محمد. انکار وایي کوي ملګري رانه چا پیسې اخیستې دي، لا حول ولا قوة الا بالله وایه. انا لله و انا الیه راجعون. چا زمونږ د یو سالک د کور نه غوا هغه پټه کړې ده، غله ډېر شوی او دا هم زمونږ د اعمالو وجه ده. الله دې ورته هدایت وکړي او دا د حکومت هغه ذمہ داري جوړېږي او د پولیس ذمہ داري جوړېږي. غله مالک نه ویشتی شي او نه وجلی شي او نه چا سره سوي. دا د حکومت ذمہ داری ده چې هغه په ملک کې د داسې قسمه خبرو د هغې صدباب وکړي. او زه حیران یم چې باوجود د دومره پولیس نه، د دومره نفرای نه، بیا هم په کورونو باندې ډاکې کېږي او هغه ورته څه ویلی نه شي څه و چې دا څه دي او څه نه دي. او بس د ملک حالات بدتر دي. الله دې بهتر وګرځوي. تو ملګری چې کوم ملګری غوا روکه شوې ده یا چپټه شوې ده نو انا لله و انا الیه راجعون هغه 314 ځله وایي. دا بل ملګری چې کوم خبره کړې ده الله دې درله کار کې برکت واچوي. درېیمه لطیفه کې زما اجازت دی درته، خو بیا هم که دلته یې نو بیا به تازه کوم. که زنانه وي څوک نو هغوی ته زما طرف نه بیا تاسو اجازت وایي چې اجازت ته درته. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام. میرا کوئی کام صحیح نہیں، ہر کام میں رکاوٹ ہے. کوئی کاروبار کروں تو ناکامی ہو جاتی ہے، نوکری کے لیے جاؤ تو وہاں بھی کوئی کامیابی نہیں. میں کوئی عمل وظیفہ اجازت کے ساتھ عطا فرمائے. جزاک. تب بیمار ہی کاروبار میں شروع کیا خو اول چې صحت دی وي دا چې یو کار سمې نه خوري دا د انسان هغه خپل دغه داسې وي چې بس کله یو شی کوي کله بله یو کار وایي سمې نه خوري. ولې نه خوري؟ ته شروع کا، سم کار شروع کا او الله تعالی او پکې بیا برکت اچوي. دعا به کوو درته، اوس به درته هم دعا وکړو، ټولو ته دعا کوو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف. دعا وکړو چې الله د رحمت او د اوبو باران نازل فرمایي. الله تعالی رحمت مریم نافع. صلی الله